مرگ بکلئی دا سوچ غلط دے دے مڑ شو او زبن مڑ کے گم نو دا سوچ غلط دے او پدی مجلس کے دا شرکت کولو مقصد و غرض صرف و صرف دا دے چی منگا خپل اللہ و پی جنو زمن خپل اللہ سر تعلق جوڑ شی دا یقین جوڑ شی کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو اور دنیا میں حاجت روا کون ہے دا یقین جوڑ شی دا سوچ دا مزاج چزماد زندگی غرض او مقصد صرف و صرف دا رب العالمین منشا او دا رب کائنات حکمنا منل دی دا بے حیائی دا فحاشی دا غفلت ماحولنا و مجلسنا زمن دا زندگی مقصد نو افحسبتم انما خلقناکم عبثا ستاسو سگو ماندے تاسو بیکار ہے ایحسب الانسان ان یترک الصدا او تاسو بوندا سی پری خودل شئی کدا سوچ دے نو دا غلط دے مرگ بکلئی دا سوچ غلط دے دے مڑ شو او زبن مڑ کے گم نو دا سوچ غلط دے دا دنیا دار الامتحان دے اگور زدا سرانو نوتم پدی سٹیج باند کے نستم یو سات بس بیان ختم شینو زبتا سنا اجازت واخلم او زمبا خبر ختم دی دنیا مثال دا سے دے دلتا پا دے مجلس کی دا مشومان پا نظر رازی نو دا مشومان چی دی دا ناپوی دی ذکر دا دوی ذہن وڑو کے دے دا دوی دماغ دمر احاطہ لا نشی کولے چی زندگی ستاوی عزت ستاوی ذلت ستاوی د شپې د تهجد او جړاګانې ستاوی د سجدو حسن ستاوی د لمشومان دی او من چیونو رب العالمین منگ د عمر اغا سٹیج تا اللہ رسولی چی منگ اس پا دی خبر باندی سوچکو چی گیر خسپینی گی روانا دا ملا ٹیٹی گی روانا دا خپو باندی دردون شروع شو پا قلار قلار نظر کمزورے کی گی رو رو اگور استر کی دی چشمو محتاج شوی اچانک ڈاکٹر وی استا خو شوگر دے استا خو گردی خرابی دی استا خو کینسر دے اور تا لاسٹ سٹیج کی تو خود یو سورزو میلوائی جو انسان رب العالمین ضعیف پیدا کرے دے دا ضعیف انسان دمر جرت کئی چی دا دروغ و بازار گرم کرے دے دا ضعیف انسان دمر جرت کئی چی دا غیبتون و بازار گرم کرے دے دا ضعیف انسان دمر جرت کئی چی دا زنا بازارون پا نظر راسی دا ضعیف انسان دا بے حیائی پا دلدل کی ڈوبی کی دا ضعیف انسان دا گناہونو فحاشی عریانی سرکشی اغا انتہا تا رسیدلے دے نو دا ضعیف انسان پا دی خبر باندی سوچ کئی نو دا تبا ہر سمخی تراشی کنا چی دی دروغو کے دی لغو لعب کے دی فحاشی عریانی کی کامیابی نشتا اس دلتا پا دی مجلس کی منگ ناس تا کونو دا ناس تی مقصد دا دے
چې الله زما زندگی بدل شي، الله زما تاسره تعلق جوړ شي، الله زما د هغه پیغمبر محمد رسول الله په سنت باندې زندگی شروع شي. تقریرونه او بیانونه زمون زندگی پکې ختم شولې، زړونه مسخ شوي دي، نو خبره را باندې اثر نه کوي. اوس که په کلي کې واده دی، احساس ختم شوی دی او پاغې کې د ګانو بجانو بے حیايي ماحول جوړ دی، نو دی نه تنګېږي. د شپې چې کله دی سملي او دا موبایل راوباسي، 3 بجې شي 4 بجې شي، دی په ځان پوی هم نشي، مؤذن اذان شروع کی، ټوله شپه د په بد نظرۍ کې تېره شوه. د ضعیف انسان د تهجد حسن نه پیژني، دے پدی خبرو نہ پوئیگی والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما کانوا قلیلا من اللیل ما یخجعون. چی د شپې رب العالمین سر خبر کول د عشق انتہا دا، د رب کائنات پا قدمونو کے سر کے خودل، سبحان ربی الاعلا سبحان ربی العظیم، او د خپل رب بڑائی بیانول، اغت خپل مسائل پریشانی تکلیفونه چې الله گیر شوی ما، او کتم د دې مسائلونه د دې تکلیفونو نه ونه باسي، بل داسې څوک نشته دی. الله نفس را گیر کړی ما، الله شیطان را گیر کړی ما، الله د دنیا محبت را گیر کړی ما، الله د رحمت په صادر کې میراون غاړه، الله د رحم په نظر راته وګوره. دا تقریر نه ده. یو عام انسان تا سره د محبت اظهار کوي، نو ته څومره خوشحالیږي، نو تا ته ستا الله د مینې اظهار کوي، ای بنده تا سره د اویاو موریانو نم زیاته مینه کوم. د یو زنانه ماشوم بچی ورک شوی و، نه پیدا کېده، خلق ورپسې ګرځېدل، مور ډیره پریشانه ډیره غمجنه جړاګانې کوي، ماشوم نه پیدا کېدو. هغه مور کوټې ته دننه شوه، ځان پسې وربند که، په مانځه ودرېدله او په سجده باندې سر کېښودی دی او جاړي، الله زه یو مور یم، نو زما دا حالت دی چې زه د خپل بچی جدائی نشم برداشت کولی، نو الله ته څنګه ما سره د اویاو موریانو نه زیاته مینه کې، نو ته څنګه زما اوښکې برداشت کولی شي؟ زما جړه تا ته نه ښکاري، زما دردونه تا ته نه ښکاري، زما زړه زما د بچی په جدایۍ کې غوس دی، زه تا ته په نظر نه راځم. الله تر هغې پورې سجدې نه سر نه اوچتوم چې زما بچی دې نه پیدا کړی. یو ساعت پس ورته دروازه وډبېدله، وی بچی دې را پیدا شو. بغله د غوښتلو طریقه نه راځي. کچھ مانگ کر تو دیکھ ہم سے آغاز سفر میں، ہتھیلی پہ جان اور ہونٹوں پہ مسکان ہوگی. ہماری بے وفائی پر وہ اتنی وفا کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا. کمن کے وفا وے، من سر د سجدو حسن وے، اے زمن جبے د غیبت نہ پریز گڑے وے، زمن دی جبے دروغ نہ ویلے، زمن دی سترگو بدنظری نہ کولے، اے زمن دی لاسونو بل مسلمان تا تکلیف نہ رسولے، زمن دا خپی غلط و مجلسونو تا نتللے کنا، چی زمن دا خپل اللہ سر منوے، من پا تعجدو کے خپل مسئلی خپل اللہ تا وڑان دے کولے، نو او
اویاو میندو نزیات محبت کولو والا الله څنګه انکار کولی شي، څنګه تا جهنم ته غورځولی شي. کاش چې د قرآن په مزاج موږ ځان پوه کړی وی. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. ایمان والا خپل بچیم ته وساتئ، خپل ځانونه ته وساتئ. وقودها الناس والحجاره، داسې اور دی چې د دې اور خشاک خلق دی او کاڼي دي. جس آگ کا ایندھن انسان ہے اس آگ کا عالم کیا ہوگا. د نقلی اور ته نشي برداشت کولی، نو دغه حقیقي اور سره به څه کوې؟ ته خو ضعیف یې، ته کمزور یې. اوس دلته په ناسته ناسته باندې په دې خیال ما اورئ، زموږ مدرسه کې پروګرام مولانا صاحب راغی، موږ ته ډېر ښکلی تقریر وکړو. سوال درته کوم، کله په دې خیال خو واورئ که نه چې موږ ته زموږ د زندګۍ حقیقت بیانېږي. کله چې تا تورې چشمې اچولي نو تا ته به هر څه تور ښکاري. زړه، دل او دماغ دومره د بغض او حسد انتها ته ورسېدل، اوس راته حقیقت په نظر نه راځي. دردونه نشم محسوسولی، قرآن نشم محسوسولی، مرګ نشم محسوسولی، قبر نشم محسوسولی. دا ټول هغه حقیقت دی چې موږ دې سترګې پټې کړې دي. او چې کله دې سترګې وغړولې نو پته به ولګي. فاعتبروا یا اولی الابصار. یو دا سترګې دي موږ پې ګورو، یو د بصیرت سترګې دي، یو زبان قال دی موږ خبرې کوو، یو زبان حال دی. وګوره چې زما د دې مسلمان رور په چهره باندې څومره خفګان پروت دی. لږ سوچ وکړه چې زما د دې غیبت په وجه به ده ته څومره تکلیف رسي که دی خبر شي. لږ سوچ وکړه چې زما د دې بغض حسد نه خبر شي ده ته به څومره تکلیف ورسي، ده ته به څومره تکلیف ورسي. په دین او اسلام کې بغض دپاره، حسد دپاره، نفرت دپاره، ګانو بجانو دپاره، بې حیایي او فحاشۍ دپاره ځای نشته، ګنجایش نشته دی. وخت لږ دی، کار ډېر دی که نه. مثال همدغه سرکشه طالب علم دی، پیپر ته ناست دی، قلم یې په خوله کې نیولی دی، او کله هغه دیوال صحیح کوي او کله هغه دیوال صحیح کوي. او چې کله د پرچې ټیم ختم شو، 3 ګنټې وې، اوس ممتحن اگزامینر د ده نه انسر شیټ راکاږي، بس ختم، د ټایم از اوور، ختم. دی بیا هغه ته وایي ورېږه دا سوال لیکم، دا سوال لیکم. نو بیا خو ټیم نشته که نه، په تیار جنگ کے خو اسونه نه سربیږي. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ آب خوشنگام کا، پھر جل جائے اگر قید برسمی پھر کس کام کا. اس ځواني دا، اوس د سترګو نظر دی، اوس صدقه کولی شي، اوس لاسو کې زور دی، چا سره خیر خواهی کولی شي، اوس اوښ کې وچولی شي. یو وخت به داسې راشي ستا دا ځواني به د امسا او د ډنګورو محتاجوي. یو ورځ به داسې راشي ته به په ویلچیر کې ناست دی، د بل د دیکې محتاج وی. یو ورځ به داسې راشي ته به دومره عاجز شي، ته به په ولاړه باندې مونځ نشي کولی، ته به کول غواړې نه به شي کولی، ته به جړل غواړې نه به شي جړلی، ته به خندل غواړې نه به شي خندلی، ته به سجدې کول غواړې یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی نه به شي کولی. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. تشی په دومره غرور کې اچولی. فأین تذهبون. دا د ټیک ټاک لارې چا ښودلې دي؟
د دې خور او لور د سر نه د عزت صادر چا کوس کړي دی دا نوجوان په بے حیا او فحاشي کې چا مبتلا کړي دی د په دې ګیره باندې دا بلیډ چا راخکلی دی دا سنت نبوي د خپو لاندې کړل او بیا ځان ته په شیشه کې ګوري چې زه ښایسته ښکارم دې نقصان سره دې بربادۍ سره چا مخ کړی دی پلار دومره عاجز شو د خپل بچي اصلاح نشي کولی مور دومره عاجزه شوه خپل بچي ته د مونځ نشي ویلی پلار دومره عاجز دی مور دومره عاجزه ده د خپل بچي تربیت نشي کولی څنګه به د دې فتنو په دور کې د دې غفلت په ماحول کې موږ علما فقها او اولیاء پیدا کوو موږ په ځان پوه هم نشو هغه نشو تماشو کې اخته شو موږ په ځان پوه هم نشو هغه غلطو مجلسونو ته لاړو موږ پوه هم نشو موږ ته پته هم ونه لګېده او هغه په ګیره باندې بلیډ راخ کو او هغه سنت نبوي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د خپو لاندې کړل موږ په ځان پوه هم نشو هغه د بې حیایۍ فحاشۍ انتها ته ورسېد موږ چې خبرېدو چېرته په پردو ودونو کې ګډېدو خلکو ته ویډیوګانې کولې موږ چې خبرېدو د دین او اسلام نه دومره لرې تللی دی د هغه واپسي ناممکن ده هغه نه فرض مونځ پاتې دی ته د قرآن د تلاوت خبرې کې د تجوید خبرې کې او د تلفظ خبرې کې د ترجمې خبرې کې د علم خبرې کې د حدیثو خبرې کې نه هغه نه فرض مونځ پاتې دی اغلا لا اله الا الله محمد رسول الله د دې کلمې الفاظ په صحیح طریقه باندې نه ورځي د مونځ الفاظ غته نه دي ستا غلطي دا نه ده چې دله نه دي ستا غلطي خدا ده چې دی د زده کولو کوشش هم نه کوي په دنیا یې ځان پویه کړی دی په کرکټو فوټبالو ګیمونو ټیک ټاکو ډرامو فلمونو ته ټول ژوند ورکړی دی وګوره په قرآن عظیم الشان باندې دوړې پرتې دي گردونه به پراته دي دغه گردونه زمنګ په دې زړونو پراته دي وګوره څومره د نفرت ماحول دی نفسی ماحول دی قیامت کې به نفسی دنیا کې دا بنګ په دې جرګو کې نه یو ناس په 10,000 روپۍ رور د رور دشمن دی په یو مرلس مکه باندې 10-12 مړي وشو لګیا دي د یو کیکر ونه مړي وشو لګیا دي څوک جیل ته لاړ څوک قبر ته لاړ ونه په ځای باندې ولاړه ده د دین او اسلام مزاج چا مطالعه کړی دی احساس پکار دی تاسو ټول ما ته ګورئ نو زه څومره په ادب او احترام ناست یم ولې موږ ته زموږ الله نه ګوري څه چې د انسان نه حیا کې یو دکان ته لاړې هغه کیمرې لګولې دي کیمرې کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے دې غلط حرکت نه کوي زه به دې کیمره کې راشم دا د قرآن مزاج کتلی فمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إنه عليم بذات الصدور 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم دا قرآن مزاج دے إن ربك لبالمرصاد ستاسو رب تاسو تگوری باریک بین دے تور شپکے چی تور میں گئے پتور تیار کی پتور کانی روانی رب العالمین دا غمیگی دا دل و دماغ دا ارادینم خبردار دے چی چرت روان دے اس پس روان دے دا دیوال نشات شیخ و دی خواهو گوری وی ماسوک نہیں
कंबल राखा का मोबाइल रहू बस मासूक नहीं कोठा के जान पर से वर बन का मासूक नहीं अबल वरज में तो कुरान तिलावत को ये जड़ में उजड़ल जड़ो होएगे कन यो स्तरगी जाड़ी यो दा जड़ जाड़ी वजअलना अल-लैल लिबासा अल्लाह द शपल लिबास पर्दा दस में दे जड़ की दर्द पैदा शो ची शुक्र दे अल्लाह ची दा शपा पर्दा दा औ पमंग दा पर्दा रा खोड़ा कड़े दा क द शपे द तन्हाई दा पर्दा दी जमंग न ऊंचा तकड़ा नो द शपे द तन्हाई गुनाऊ न बप नजर राशी मन खबर सुआशो बग जलील शो बग द सुमर खल्को गीबतुना कड़ी दी अल्लाह शुक्र दे ची पर्दा दे रा बांधे रा चवली दा कागत पता वो लगी दा दाग प नजर की बजमा से हैसियत पाती किसी को ऐसी बात मत कहना कि बाद में तुझे ये कहना पड़े किसी को बताना नहीं अलकदा खबर में तो उकड़ा खुगोरे चाहते उनके खा चित्ता अगत वे चिचाते उनके उपजड़ के रिदाया रदन वलिदा सी खबर के मुकवकना किसी को राज मत कहना अगर दुनिया में रहना है ये दुनिया खूब तमाशा है तुझे बदनाम कर देगा दा दुनिया तमाशी दीदा बदे बदनाम की ये इंसान बस्ता कदर कई स्ताब इज्जत कई तो इज्जो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा द रब्बुल आलमीन पे सलीदी खुजमाद खबरू मकसद दा दे कि ये इंसान स्ता कदर कई स्ता इज्जत कई लगे आवे और तो दागम मुखालिफत के दाग गीबत के चुगलई के तोहमतु न लगे कना और कागत पता वो लगी कना दाग प नजर की बतु वड़ू केशे देर ज्यात बवड़ू केशे हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं हाथ लगाते नहीं नजरों से गिरा देते अल्लाह दे दिचा प नजरों की मुगुर जवा कसदर तवम नवई कना और सिर्फ लार दर न बदले चिदा जुदर सर सुकुम जदी सुमरा इज्जत को तमा पूरी लकई तड़े तो जमा मुखालिफत के तो जमा द मदरसे मुखालिफत के तो जमा द मदरसे मुखालिफत के कज़दा अल्लाह द दिन द खातिरा दा अल्लाह द दिन द सरबुलंदी द खातिरा द मोहम्मद मुस्तफ़ा द खत्म नबुवत द खातिरा द कुरान द खातिरा द इस्लाम द खातिरा रावतलयम राशा मासर मरगरेशा जमा मुखालिफत मकवा मासर इख्तिलाफात मसाता रुहमा बैनहुम कम सिफत च रब्बुल आलमीन सहाबो तवर कड़े रुहमा बैनहुम योबल सरडीर ज़ियात मीना डेर रहम डेर शफकत डेर मोहब्बत ए मंगल पकार दी कना चे द आगे मोहब्बत नकल खूकू कना आगौरा से लाड़ी चे ख्वाली दी खुशबूदारी वी उसका अतर पूरे की खुबुई दमीनी नराउड़ी वो दिन हवा हुए के पसीना गुलाब था अब इतर भी मलो तो मोहब्बत की बो नहीं अल्लाह दे चाप नजरों की मगुरज़वा लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम व लक़द कर्रमना बनी आदम ए जिंदगी आमद बराए बंदगी जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी सम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन दा इज्जत गिर पर मुश्किल गठले की दडीर कीमती सिजदा है
د دې قدر پکار دی که ګیره سپینه شوه د دې سپینو ډکو قدر پکار دی مشري د دې مشرۍ قدر پکار دی علم د دې علم قدر پکار دی پګړۍ د دې پګړۍ قدر پکار دی وګوره په دې دیوالونو درته لیکلي کنه هغه ځینه را شروع شي الدین كله ادب العلم نور اطلب العلم من المهد الى اللحد دا درته لیکلي کنه خيركم من تعلم القرآن وعلم څه مطلب دی مطلب دا دی چې زمنګ د زندګۍ غرض او مقصد هغه زندگی د کومه زندگی چې محمد رسول الله ښودلې ده نن د کور هر یو مشر پریشانه دی روزگار والا سره ممکن نو روزگار والا پریشان دی معاشی بحران الکه روزگار دی څنګه دی اجي سیب کار روزگار څنګه دی نو اجي سیب داسې نه وي چې ماشاءالله الحمدلله اجي سیب وي حالات خراب دی را فقدر عليه رزقا فيقول ربي اهانا اجي سیب لګیا دی شکایتونه کوي یاره کار ډیر خراب دی کار زکه خراب دی چې من خپل الله ته شا کړی دا بلته الله موجود دی خو مونږ ته پته نشته ونحن اقرب الیه من حبل الورید د قرآن مزاج دی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي د قرآن مزاج دی الدعاء مخ العبادة محمد رسول الله سرور کائنات فرمای دعا د عبادت مغز دی اے منګله د غختلو طریقه ناراضي د هیرو یو سوداګر دی مولانا روم لیکلی دی یو ځای کې ټولي هیرې راوویستلې دا داسې ده یوې راوویسته داسې کېښودله اوس خلک راجمع دي یاره دا هیره نه ده دا چې داسې زه راوباسم که نه نو د شپې دا ستوري دا خپله ځلا سیوا کړي داسې رڼاګانې جوړې شي دا د دې هیرې خاصیت دی په دې مجمع کې یو غل ناستو د دې غل خو ډېره تجربه یي چېرې دا دومره قیمتي هیره ده نو راشه پټ یې کتې په سفر ورسره روان شو نو دې سوداګر ته پته ولګېده چې د دې سړي خو نیت خراب دی د سره یې دوستي جوړه کړه اوس په سفر روان دي یو ځای کې په شپه راغله نو چې شپه راغله نو سوداګر سوچ کې و چې دا سړی خو به ما نه د شپې دا هیره پټه کړي تاسو که خیال کړی کله چې سړی سمري دا واسکټ او کوټ وباسي او چېرته میخ ته واچوي او سملي غل د شپې راپاڅېدلی دی دواړو واسکټ یې وباسلې او د دې سوداګر جیبونه ټول ولټول دا زړي ځان له شینګه خو هیره نه پیدا کیږي ساری چې کله چیو ته ناست دي دی ورته وایي یاره تا وایي چې هیرې سره ستوري پړقېږي او رڼایي او دایي او دایي بېګا خو زه څه پویه نه شوم هغه ورته یې پرېږده مړه بس چیس کا په بلې شپې له بیا لګیا دی ګوري پیدا نه شوه په بله شپه بیا صبر یې تمام شو په څلورمه ورځ ورته دا غل وایي یاره وایي زه غل یم او دا هیره درنه پټومه تا سره مې هیره لیدلې در سره ده خو حیران دا یمه چې ستا واسکټ خو د شپې دغلته پروت دي خو ستا په جیبونو کې خو هیره نه وي په دې مې پوه کړه چې دا هیره د شپې چېرته ځي او ورته په خندا شو وایي دا هیره زه د شپې ستا په جب کې اچوم ته زما جیبونه لټې او خپل جیب نه لټې یو انسان بل ته لاس نیسي چې مال یې راکا نو دا دی چې چاته لاس نیسي او دی سوچ کوي چې دله چا ورکړې ده کله چې یقین کې زغب پیدا شو
زعب پیداش من نظر نظر الحب الى الدنیا اخرج اللہ تعالی من قلبه نورا یقین والزہد. یقین کے زہد دا زعب پیدا شو کمزور شو نو چې کمزور شو نو منگ رب پری خودو دا رب بندتم لاس نیولے دے. کداتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. لکھ خورا پاستی تی او غواڑا کنا تلک دا سورہ واقعی تلاوت شروع کا تلک تکبیری اولا سر منز شروع کا تلک پا دی سجدوں کی حسن پیدا کا تلک پخپلو بچو باندی دا منز احتمام شروع کا تلک دا غی خور او لرتا دا بی بی فاطمے دا حیاء صادر ور پسر کا تلک دسترگو حفاظت شروع کا دا جب حفاظت شروع کا لگ قرآن را واخلا دین دا کردون لگ غنتی وسنڈا تا پخپل کور کی خپل بچی را جمع کا او دوی تا روزانا عرش پا دا صحابہ واقعات بیان کا دوی تا قرآن بیان کا دے دے لاس نونی سا دے مولی سیب سرے کے نوا دے قاری سیب سرے کے نوا تا دل قرآن پلاس کے ورکا دل قرآن پلاس کے ورکا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. زبدل وگی مرشم کدی گاونڈیانو لمدا سی نیمه ډوډۍ ورکړه زبدل وگی مرشم چاته وې میلمه به ورکره راغې ډیوه به یې مړه کوله ده به ورسره سې لاس ښکته کوو میلمه به یې مړه و بنګ ته انسانیت ښودلی دی یو چیلی سر به په وو کورونو ګرځو دوی به یې مونږ کشته دوی له ورکوي مونږ کشته دوی له ورکوي واپس به همغې کور ته راغی جهاد په میدان کې به بل ملګری ته اوبه ورکولې تږي مړه شو درې واړه یو ویل مال اوبه مشکیزې والا غل اوبه ورکړې غدا چې خولې ته نږدې کړې خوا کې بل وی مال اوبه هغه ونسکلې هغه ملګري لی ورکړې خوا کې بل وی مال اوبه هغه بل ورکړې درې واړه د تندې په حالت کې دی دنیا نه رخصت شو موږ ته انسانیت ښودلی دا څه شی رانه جوړ دی او که چا چا سره لږه غوندې نیکي او ښېګړه وکړه نو بیا هغه نیکي او ښېګړه ټول عمر یادېږي مړه دی راغلی او ما ورله داسې چلو کو ما ورله دا ورکړه ما ورله دا ورکړه ته د هغه چا نه ولې نه غواړې چې زباتل نه کوي زباتل نه کوي د هغه چا نه ولې نه غواړې یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى دلته به درکي او بیا به در باندې زباتی تاسو وګورئ کنه د چا په چا باندې لږې غونتي روپۍ دي څومره ذلیله کړی دی څومره تکلیف کې کړی دی څوک د چا سره د کرې په کور کې دیره دی څومره ذلیله کړی دی څومره تنګ کړی دی ولې د دنیا خلق کمزوری دی د دوی دومره ظرف نشته دی دوی کې دومره برداشت نشته دی او رب کائنات ولله خزائن السماوات والارض د ځمکې او د اسمانونو د خزانو مالک دی ربا ستا کرم چې وشي په جهان باندې بالا شي ته چې رحم په چا وکې بیا بادشاه په دې دنیا شي د چا د وزیر اعظم سره تعلق مړه د چا د ایم این اے سره تعلق دی ایم پی اے سره تعلق دی ڈی ایس پی سره چرته کرنل میجر سره تعلق دی کنه هر چاته وای کنه وای د سره زما تعلق دی وای زمون زیاته راځي اوس موږ سره وای ناستو داسې وای کنه نو چې د چا رب سره تعلق دی خلق وی مرگ سخت ہے وی قبر سخت ہے وی روز محشر میزان پولیسرات سخت ہے اے روز محشر سخت ہے ہار سوالت یخنی دا گرمی دا سختی دا زما پا خیال مند پار سخت دا کنا نو چه رب غاڑی او دا رحمت پا صادر کی دراون غاڑی کنا ما تو بوری دا صادر زما دے اوس دا صادر دی مولی صاحب له زه ورکوم چې مولی صاحب دا واله دا ستا شو تاسو به کې کار لرلی شئ چې دا دې ولې ورکو
خو زما صادر دی کنه بس ما دې مولوي صاحب له ورکه. نو جنت د چا دی؟ نو چې رب موږ له جنت راکوي نو په دې کې د فرشتو کار شته دی چې مه ورکوه، په دې کې د انبیاو کار شته دی چې مه ورکوه. رب سره تعلق لازمی دی او چې کله رب سره تعلق جوړ شي الله په دې ټول کائنات باندې نظر اچي او چې د چا سجدي، د چا سخا، د چا عبادت، د چا عبادت، د چا زندگی، د چا اخلاق، د چا د اعمال حسن خوښ شي کنه الله جبريل ته وایي زما د خپل پلان کې بنده سره مینه ده، ستاسو خیال لې. جبريل ورته وایي الله ته په خپلو کارونو ښه پوهېږې چې زه په خپلو کارونو ښه پوهېږم. ورشه په دې ټول کائنات کې اعلان وکړه چې د الله د خپل پلان کې بنده سره مینه ده، نوم یې اخلي، تاسو هم ورسره مینه کوئ. رب العالمین د خلکو په زړونو کې دغه انسان دپاره بیا محبت پیدا کوي. یو ملنګ فقیر په لار روانو، ملنګ فقیر جامې کمزورې شلېدلې خپیال ویخپې سرتور سر، المؤمن غر کریم په لار روان دی. سخت یخني ده، یو سړي پی خرڅول بس زړې پې وسوځېدو، خفه شو. بیا بعضې خلک یې زړې د غوښې بس ګرم پی یې پې وسکل، هغه پی وسکل، دعا یې ورته وکړه. بیا داسې روانو، لاره کې چېرته یو عاشق او معشوقه ناست دي، یو بل سره د مینې محبت خبرې کوي. دی د هغوی په دې مخه داسې تېرېدو، د هغوی مخې ته اوبه پرتې دي، نو هغه اوبو کې خپه کې خو د خیال یې نه و. نو دغې معشوقې ته یې دارې وکړې، جامې خرابې شوې. نو هغه عاشق را منډې کړلې، اخو په خپله معشوقه خفه کېدو، نو دنه یو څپېړه ویسته، وی نظر دې نه لګي بې وقوفه، وګوره زما د معشوقې جامې دې خرابې کړې، هغې ته دې تکلیف ورساو. د باندې هغه سړي پی وسکل، بره یې وکتل، دعا یې وکړه چې ده ته څپېړه وویسته، بیا یې بره وکتل، ویې خاندل او روان شو. وی کله را باندې پیس کې او کله مې په خلکو وهي چې یو څو قدمه داسې هغسې پورې لاړو، د الله شان ګوره په هغه معشوقې باندې دړ راغی او لت یې ووالې او مړه شوه. خلک را منډې را جمع شو، هله څه چل وشه؟ دې عاشق ورته وویل وایي دغې ملنګ او فقیر زما دا معشوقه مړه کړه، پته نه لګي چې څه چل یې وکړه، خو بس دا یې مړه کړه. دغه سړی راونیسئ. خلکو منډې کړلې، هغه فقیر ملنګ یې راونی، وایي څه چل دې وکړه؟ وایي ما خو ورله ګوتې هم نه دي وروړي. بیا یې داسې برکتل او خندل یې، وایي جواب راکړه څه چل دې وکړه، دا څنګه مړه شوه؟ او ورته په خندا شو، وایي دې کې کار مه لرئ، دا د عاشقانو جنګ دی. دی په خپله معشوقه خفه شو، مهنې څپېړه وویسته، زما رب په ما خفه شو، زما الله په ما خفه شو. دی په خپله معشوقه خفه شو، نو مانې بدل واخیسته، زما رب زما بدل واخیستو. زما الله ما سره دا اویاو موریانو نه زیاته مینه کوي. جامو ته مې مه ګورئ، غربت ته مې مه ګورئ. په هغه دور کې فرعون، نمرود، حامان، اقتدار والا، مال دولت والا قارون قابل قبول نہ دے، ابو جہل اللعین قابل قبول نہ دے، آغا بلال حبشی چی دا تن جامیم نشتا، آغا ملنگ و فقیر قابل قبول دے. کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کہ دا
دا الله سره د تعلق دی دا الله د محبوب محمد رسول الله سره د تعلق دا الله په ذات مې د قسمی دا خانان او نوابان بستا د در غلامان روح چې کله غریب شي کرا لکه بستا مخې ته ښکلي ښکلي خوراکونه پراته خو ته نه مړېږې ورشه د محمد رسول الله زندگی مطالعه کا د معمول خلاف لګیا او په ناستې منځ کا حضرت ابو هريره روایت کوي وی زرا غلم ورنږدې شوم ډېر په تکلیف به سجدې له لاړو ډېر په تکلیف به راوچت شو چې کله خپل لمونځ نه فارغ شو ما پوښتنه وکړه یا رسول الله تاسو ته تکلیف دی وایي سترګو مبارکو کې اوښکې راغلې ما ته وایي ابو هريره 3 ورځې وشوې څه مې خوړلې نه دي د ډېرې لوږې د لاسه مې د خېټه کې درد کېږي د ولاړې طاقت نه لرم ځکه به ناسته باندې لمونځ کومه دا د محبوب محمد رسول الله زندگی دا دا د صحابه زندگی دا ورش صداقت مطالعه کا عدالت وګورا انصاف وګورا زهد وګورا د تقوا انتهای وګورا قربانی وګورا انسانیت وګورا د بل د اوخ کو د وچولو احساس وګورا هم دغه وجدا موږ نه زوړ سبق ير دې کنن موږ دا غي زوړ سبق دوهرای کو ان شاء الله د رحم فیصله براسي استاد سود دې راجمه کېدو مقصد صرف او صرف دا دی چې الله سره تعلق جوړ شي الله سره تعلق جوړو کنه ان شاء الله د حلال کوشش او د حرام نزان ساتل بعضی خبرې داسي من باغې باندې نه پويګو یره حادثې دي یره تکلیفونه دي او مونږ یو غلط کار کې مبتلا یو مونږ ته ډیر خلق وای مطلب خواص بیانونه یا تقریرونه یا نصيحتونه دردونه خو مونږ ته دا یو خبره کې چیرې دا کار غلط دی رشتہ دارو سره ورانی رشتې دی قطع کړی دي دا کار غلط دی گاونډي ته د لار تنگ کړی دی دا کار غلط دی جمعات کې درنه مولوی صاحب تنگ دی نو دا کار غلط دی دا بدنظری کې په موبایل کې نو دا کار غلط دی ته د غانو بجانو مجلسونو لزه په دغه ځای باندې دا الله لعنت وریږي دا کار غلط دی کستا خور او لورستانه بغیر تپوسه بازار لزی سرتور سر کولاو مخ د پردي دکاندار مخې ته ناست دا کار غلط دی که په کور کې د خپلو بچو ته غوټ سکرین لګولی دی پلار ماما کاکا لور خور مور د تره زوی د ماما زوی ټول یو ځای راجمع دي د خاندان خلق او په شریکه باندې اعلانیه ګناه کوي نو دا کار غلط دی موږ په ځان نه پوهېږو زمونږ غلط موږ ته غلط نه ښکاري زمونږ غلط موږ ته غلط نه ښکاري نو د هغې سرکشۍ په عوض او بدله کې بیا آفات راځي بلیات راځي بیا راځي جاړي ما ته تکلیف دی ما ته پریشانی ده نو ته چې ډاکټر له لاړ شي ډاکټر تاله علاج وکړي او تا ته وایي چې پرهیز به کوې او ته پرهیز نه کوې نو دوایي کار کوي او که نه نو پرهیز به کوې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر نو مونځ چې کومه زندګي غواړي هغه زندګي به اختیارول غواړي او چې کله ته په دې خبره باندې پوه شي چې دا کار غلط دی بس چې پوه شوي چې غلط دی بس مه کوه که نه واپس شه صبح کا بولا ہو اگر شام کو واپس آ جائے تو اسے بولا ہوا نہیں کہتے اللہ در لخکل علماء در کڑی دی زپا ہر زے کی دا خبر بار بار کو
منگ خو میلمانی دیو میلمه په حیثیت باندې راغلو دغه د زما ټیم ختم دی په 2-3 منټه کې به تاسو نه اجازه تو غواړم خبره ختم ستا مدرسه به خیسته نو ته به خیسته ښکارې ته په خپل مولانا سے باندې خیسته ښکارې ته په خپل مدرسه باندې خیسته ښکارې او په دې مدرسه کې به زمونږ بچي سبق وایي که ستاسو بچي به پکې سبق وایي په دې مدرسه کې به ستاسو بچي سبقونه وایي وګوره څومره ښکلي ښکلي انعامات یې ورله تیار کړي دي اول ورځ زما په یو ځای کې بیان و یو طالب علم لګیا دی تقریر کوي نو زه په سټیج باندې همداسې ناست وم زما د بیان نه مخکې هغه تقریر کو داسې دیزي کې ولاړ دی او دا خپې داسې رپېږي لګیا دي ما د هغه د خپو ته داسې وکتل که نه نو ما هغه خلکو ته وې ما وې تاسو پوه شوئ دی خو د دې سټیج نه پناه دی تاسو ته نه ښکاري د خپې رپېږي لګیا دي دله دا دومره جرت چا ورکړی دی چې دلته یې ودراو دته دا پګړۍ چا په سر کړې ده دته دا قرآن چا ښودلی دی دې چا د دې منبر د ناستې قابل جوړ کړی دی ان اجریه الا علی الله مونږ خو الله نه اجر غواړو زما بل ورځ یو ځای کې بیان و د 9 استادانو په شریکه باندې 25,000 روپۍ تنخواه نو چې ما په حساب وکړو نو څه کم 3,000 روپۍ د یو استاد تنخواه په اوسني دور کې نو په 3,000 روپۍ د یو کمزوري کور د پیو خرچم نه ده بیا هم ستاسو خیرخواه بل ورځ یو مولانا صاحب په خپله مدرسه کې ناست و دیوال ته یې ډډه والې وه جړلې ما یې مولانا صاحب ولې دومره غمجن یې پریشانه یې ما ته یو طالب علم را سره 20 سپارې یادې کړې نو ما یې دا خو د خوشحالۍ خبره ده ما ته یې نه که نه هغه طالب علم مدرسه پرېښودله ولاړو زمونږ هغه ورور سره دوستانه و ما ورته ټلیفون وکړ باوی استاز هم ډیر خپه دی ډیره خواري ورسره کړې ده او دی چې ضایع کېږي نو دی به برباد شي دی به غلطو ماحولونو ته لاړ شي او ډیر ښه قرآن یې زده کړی دی یو څو سپارې ورته پاتې دي دی واپس دی مدرسې ته راوله ورور یې ما ته وی مولانا صاحب ته خو د مدرسې خبرې کې هغه نه خو فرض مونځ هم پاتې دی ما وی دا ولې وی مور ورله موبایل اغستی دی بس ګیمونو کې مبتلا دی ټیک ټاکو کې مصروفه دی بس په دې ټیک ټاکو کې دوی زمونږ بچي ته د بیوي فاطمه حیا د حسن حسین بهادري نشي ښودلی دا علما ستاسو خیرخوا دي جوړې کوي دا خپلې مدرسې وګوره دا غریبانان اوس هم د کرایې په ځای کې ناست دي او دا موږ ته پته ده چې د کرایې په ځای کې ژوند کول څومره سخته خبره ده که تاسو پوهیږئ چې دوی زمونږ خیرخوا دي که تاسو پوهیږئ چې دا د محمد رسول الله وارثان دي که تاسو پوهیږئ چې دا مدرسه د دین او عالم اسلام د دین قلا ده که تاسو پوهیږئ چې دا مدرسه د ختم نبوت مجاهدین پیدا کوي که تاسو په دې خبره باندې پوهیږئ چې دوی به موږ ته د حیا عفت او پاک دامنۍ خبرې کوي تاسو پوهیږئ چې زما بچي ته به دا د عزت تاج په سر کې او په دې منبر به کښېنئ تاسو پوهیږئ چې دوی به د دې فتنو په دور کې محمد بن قاسم پیدا کی تهجد والا به پیدا کی تاسو پوهیږئ په دې خبره باندې چې زمونږ معاشره
زمنګ دین او اسلام په دوی باندې خسته شي. قال الله قال رسول بھائی الله بیادی الله بیادی قرآن بیادیږي قرآن بیادیږي د حدیث و درس و تدریس بکیږي. اے زما بچے با الله پیجنی محمد رسول الله بو پیجنی او موږ نه به الله خوشاله شي. نو د خپل مدرسه به آبادو کنه ان شاء الله. دستاسو خیر خوا دی چې پګړی ورته په سر نکړه بیا وایا مولوی صاحب ستا موږ سره وفا نشته. وګوره ستا په مړي کې ناست دی که نه دعاګانې کوي لګیا دی ستا غم خپل غم ګڼلی دی. قبر لم در سره لاړو قبر تم ناست دی ستا په غم کې شریک دی. ستا غم په خسته دی ستا خادي په خسته ده ستا گاوند په خسته دی. موږ سره په خوا کې موږ سره قدر نه. زه وایم تاسو لږ غونتې فارغه شئ دوی سره کښېنئ دوی نه دومره تپوس خو وکئ که نه مولوي صاحب دا علم دې څنګه حاصل کړی دی. ته ما ته د خپل طالبۍ د دور یو څو خبرې وکړه. د جامو د انځلو د صابون روپۍ به نه وې دا لمنې به موږ پورې داسې راتاو شوې وې. ما ته وګورئ داسې مولوي صاحب تا چېرته ایسري کړې جامې اغوستې دي دا خو ملنګان دي. دا په 5000 7000 چې زما دي جومات ته څوکیدار میلاو شوی دی. بنده به ډوډۍ پاتې شو تپوس وکئ دوی نه دا د دوی د دردونو ترجمانی کومه دوی تاسو ته نشي ویلی. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. کرائی بنوا شلیدلی چپڑی د صابون روپۍ بنوے اسی بم جامع لمدی کړي او نور ته بم خوري کړي بیا بم گنجي منجي را واچولي او سبق ته بنازو ډوډۍ به پاتې شو موږ به جیب کې واچول. چا به ویل وظیفې دي وخوړې وظیفه خور دی چا به ویل تیاره مو خوړله چا به ویل د دنیا د کارونو نه م ځان پټ کړی دی بس په مدرسو کې تیارو ته پراته یې. بابا خپلو ملګرو ته ویل مه خفه کېږئ دوی به وایي تاسو به د محمد رسول الله وارثان جوړېږئ. دوی به وایي تاسو به قرآن زده کوئ. دوی به وایي دا بې وفا دي قرآن وفادار دی دا بې وفا دي قرآن وفادار دی بخاری وفادار دی اے مسلم شریف وفادار دی هغه علم وفادار دی هغه قرآن وفادار دی هغه تهجد وفادار دی هغه د شپې جړاګانې وفاداري دي. دوی به وایي دوی به لګیایي دوی پسې به غوږ نه وړئ. دا کوړی د مدرسې دپاره جامعه حقانیه چنده کېدله کټ پروت و طالبانو چنده کوله وی دا غزه یو خان په غلار باندې تیرېدلو چې ستاسو د دې چندو نه تېښتې لرالو خپله سپلۍ ویستله سپلۍ د هغوی هغې کټ ته ور لړه کړه. طالب علم ډېر غمجن شو په جړاو هغه سپلۍ لاس کې نیولې وراغی. مولانا عبدالحق دا کوړی ژوندی و دبر الله مرقده و یو خان داسې تیرېدو زمونږ یې داسې هتک او توهین وکړه د لویو خلکو خو لوی سوچي که نه هغه هغه سپلۍ هغه طالب علم له ورکړه وی دا ویسه خرڅ یې کړه هغې په موچي باندې خرڅ کړه روپۍ راوړلې. مولانا عبدالحق دا کوړی هغه روپۍ مخې ته کېښودې دعا یې وکړه وی الله دا روپۍ د دغې خان د طرفه موږ په دې چنده کې اچو الله د ده دپاره په خپل دربار کې قبول او منظور کا چې الله وغواړي دا مدرسې به دوی له د سرو د سپینو آبادي کړي. زه د خپلو ملګرو ته بار بار وایم دا زمونږ او ستاسو د ایمان امتحان دی.
کې دې شي ستا د 10 روپۍ 100 روپۍ 1500 روپۍ دا یو نوړی ډوډۍ دا لږ غونته خدمت دا وخت جان مال الله ته قابل قبول دی و مما رزقناهم ينفقون رب غواړي چې دا وخت جان مال زما په دین باندې خرچي او دې بندلا ز په پولیس سرات کې میزان کې کامیابی ورکم او جنت ته داخل کما او تیر بشي چې دا دومره تیر شو کنه پوهیږي کنه قادسالی و غرور خور کرتلیو نو چا کر وړنو ډیره سخت و ډیر تکلیف غرور چې کله غ خور کر لاړو نو هغه کړلې ګوړو هغه خورې ته ځاله ډوډۍ پخه کړې و هغه ډوډۍ لا په دې تبخي پرته و چې ورته پته ولګي ضرور مې راغې نو هغه ګرمه ډوډۍ د خپې لاندې کړه چې ګرمه ډوډۍ د خپې لاندې کړله نو خپه به ورله سوځوله هغه رور د خپلې خور ته وایي وی خورې به زه لاړم چې د سیا غزي ته ورسېد که نه سترګې د اوښکو نه ډکې وي یو خبره درته وکړم وی وکړه راته وروره وی خورې دا سوی کال به مې هېر شي خو ستا دا سوی خپه به مې هېره نه شي زه د خپلو ملګرو ته وایم بخپه کېږئ که ستاسو د چت لهړې مات دي خیر دی ځان ته د مسجد نبوي هغه تکلیفونه د مسجد نبوي تعمیر ذهن ته راوله د دارالعلوم دیوبند تعمیر ذهن ته راوله یو استاذ یو شاګرد د یو ونې لاندې ناسو که ستاسو فکر کې اخلاص دی دغه فکر له رب العالمین وجود ورکوي بس دا فکر قابل قبول دی بلډینګ قابل قبول نه ده دوی سره شریک شي شریکیږو به کنه انشاءالله زما په مقصد باندې ورسېدی کنه څوک هم نه راځي چې تاسو له دا مدرسه جوړه کړي دا به تاسو په خپله جوړوئ په 10 شل روپۍ به جوړوئ ښه او رب العالمین ته وایه الله دا مې وس دی زما په دې شلو کې د 1 لاک روپو برکت واچوه نو الله یې پکې اچولی شي کنه انشاءالله الله دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین یا الله د دې حاضر جمعې په جولو کې خیر واچي د دوی د ټولو شرعي حاجات ضروريات د غیب د خزانو نه پوره کړي الله د دې قاری صاحبانو د دې علماء کرامو په علم کې عمر کې وخت جان مال کې برکت واچي زمونږ د راتلل د دوی د پاره د لوی خیر سبب او ذریعہ وګرځوه الله خصوصا د دوی د مدرسې ته ضرورت دی او دا قاری سے محترم دغه مدرسې باره کې ډیر غمجن دی ما سره بیګام په ټلیفون خبرې وشوم دغه خبرې کولې اوس بیا